اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل او هر کله چې ویل شي لهم اغیتا اتبعوا تابداریو کوي ما د آغا سیزونو انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالو نو دی وی نا بل نتبعو بلکې منګه تابداری کو ما د آغا سو الفینا چې منګه مونتی دی علیه پاغیمانه آباءنا پلاران خپل اولو کانا ایانو آباؤهم پلاران د دی لا یعقلون چې دی نه پویدل شیئن پس سیزمانه ولا یهتدون او نا غی په هدایت بادیو. شاعت اللہ فرمائی چې شیطان تاسو ته امر کوي په سو او په فحشا سره وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دا چې په الله باندې دروغ جوړ کوي د ځان نه شرک کوي. او دا کم خلق چې شرک کوي کم خلق چې گناهونه کوي کم خلق چې ناروا ډلو کې روان دي الله دا غي حالت ذکر کوي. الله دا سے خلق دي کدی ته دعوت ورکه ورتوای چې د الله د حکم تابع شي نو دی وینا منګه د الله د حکم نه تابع کیږو منګل مدا سوا تابعو ما الفینا علیه آباءنا د هغه سیده چې پاغې باندې موږ پلاران مونتی دي خپل زمونږ پلاران او آبا او اجداو چې د عبادت کو موږ هم د هغه عبادت کو. الله تعالی فرمایي دی به خبره نه پوهیږي چې د دې پلاران د دې مشران لا یعقلون شیئا ای خو پس نه پوهیدل ای سره عقل د دینی عقل هغه سره نو ولا یهتدون نه پای سم لار او نه په هدایت مانیو. یعنی دای سره بد دغه یو دلیل لې چې زمونږ د پلار د نیکه دغه دین موږ زکه پاغه دین را روانیو نور دای سره دلیل نو. بعض خلک د دې داینا یو خبر راو باسی او خبره ده د تقلید رد کوي وای الله هغه وای چې دا څوک مقلدین یو تقلید کوي دای دوای تاسو ولې د الله او د الله د رسول خبره نه مانی تاسو ولې ما اعظم بونی پسې د رحمه الله پسې یار دې موږ پلاران او نیکیان هغه چې د پاغه پسې روان دي نو موږ زکزو اوس دا دای دوکا ور کوي مشرکان وبوي موږ د خپل آبا او اجداو تابعداري کوو ای په پس کې تابعداري کوله په شرک او په ګناه کې او موږ چې اسلام پس روان یو امام سے پس روان یو نو موږ په ګناه کې تابعداري نه کوو موږ د قران مجید په آیات باندې عمل کوو چې الله تعالی فرمایي واتبع سبیل من اناب الیہ ته تابع شدا خلق د لارې
چې څوک انابت کوي ما ته، څوک ستا لو قربت ما سره لګي. سیوا په ساده الفاظو کې د تقلید مطلب دا دی. ډیر داسې احکام دي چې هغه الله تعالی په قرآن مجید کې بیان کړي دي. بیا ډیر احکام دي چې په قرآن مجید کې نشته دی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان کړي دي. بیا ډیر داسې احکام دي چې نه هغه په قرآن مجید کې شته او نه هغه په احادیثو کې شته. هغې دپاره امامانو اجتهاد کړی دی. اوس دا د کوم ځای نه راووته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ لیږلو شام ته. ورته وی معاذ تا ته هلته یو فیصله مخې ته راشي، یو مسله مخې ته راشي، نو ته به فیصله پس کې. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته یا رسول الله بکتاب الله، د خدای په کتاب کې به مسله ګورم د هغې نه به راوباسم. نبی علیہ السلام ورته معاذ فإن لم تجد که چرتی اونمومې د الله په کتاب کې. حضرت معاذ رضی الله تعالی یا رسول الله بیا به زه ستاسو ژوند ستاسو سنت احادیثو کې به ګورم. ورته معاذ که زما په احادیثو کې راته بلاو نشي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله اجتهد برای، بیا به زه خپل اجتهاد کوم. انو نبی علیہ السلام ہوئی و فرمال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ. دا اللہ تعریفات آغا ذات لردی چې دا نبی علیہ السلام قاصد تے توفیق دے اجتہاد ورکو. گورا دا دی حدیث دا پتہ لگی دا چې ډیر داسې مسائل دي چې نبی علیہ السلام تپوس وکړه که حدیث کیوں نه مومي قرآن کیوں نه مومي. نو ډیر داسې مسائل دي چې په قرآن مجید کې نشته دی په احادیثو کې نشته دی. هغې دپاره امامانو اجتهاد کړی دی. دا امامان څوک دي؟ نو دا څه عام خلک نه دی، دا د صحابهو شاګردان دي یا د صحابهو د شاګردانو شاګردان دي. دا ډېر لوی خلق دی او دی داسې اجتهاد کړی دی چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راځي چې مجلس به لګول د علم او چار چاپیره به کسان ناستو، چې کسان به ناستو د هر علم او د فن ماهرین خلق بو. یو آیات به وویل شو د هغې نه به مسلې به راوباسلې ټولو باندې پیش کړو، ټولو به منظور که هر فن والا بیا به هغه ولیکلی شو. اوس د نبي علیه السلام په دور کې د خدای شانو د قرآن مجید نزول کېده. نبی علیہ السلام چې څو پورې حیات و دنیا کې و نو دا قرآن مجید داسې شکل کې موږ سره موجود نو لیکلی. ولې وحی راتله؟ نو دغه ټیم د وحی و. نو چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړو نو لومبی ضرورت دا راغی چې دا قرآن مجید دی یو ځای ولیکلی شي. نو صحابه په دور کې هغه قرآن مجید ولیکو. بیا ورپسې دور راغی د تابعینو. د تابعینو په دور کې دا ضرورت راغی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث دا د محفوظ شي. نو د صحابه په اختتامی دور او د تابعینو په ابتدایي دور په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث را جمع کېدل شروع شو. چې کله د احادیثو کار وشو
نو دې سره بیا د احادیث او د قران مجید نه مسائل راو بازو تاسو مسکو من اول الله اکبر سبحانك اللهم بیا الحمدلله بیا سورت بیا الله اکبر دا ټول د مستریکه کو کنه دا تاسو ته چرته ټول قران مجید کې یو ځای به ملاوي شي چرته په یو حدیث کې به دا ټول ارته داسې ملاوي شي دا فقهاو دا امامانو اجتهاد کړی دی هغه دې دا مسائل راو باسلی دي دا څه نه دا چې د امام د اجتهاد معنا دا ده چې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوو نو دې د وجه موږ تقلید کوو چې الیاذ بالله د قران مجید په ضد کې مسله بیان یا د رسول الله په ضد کې نه او د رسول الله د حدیث نه مسله مستنبط کوي بیا بعد سادهګان وای و امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقام لوی دی قدر ابوبکر صدیق سے مقام لوی دی حضرت عمر سے مقام لوی دی حضرت عثمان غنی سے مقام لوی دی نو تاسو چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوئ د امام اعظم امام شافعی رحمت الله علیه تقلید کوئ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تقلید کوئ نو تاسو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی تقلید ولې نه کوئ د حضرت عمر سے تقلید ولې نه کوئ موږ ورته ساده د تقلید د پاره چې ته د کم امام تقلید کې چې د هغه کم شرایط دي نو پاک یو بنیادی شرط ده چې تقلید به هوته د هغه امامو کې چې د هغه فقه موجود وي د هغه فقه مدون وي مسائل موجودي نو ما ته وی د صحابه په دور کې د مسائلو کار نه کې د هغه دور د احادیث او د قرانو نمنګ ورته وو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فکر اته توخیا تقلید به موږ کو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فکر اته توخیا تقلید به موږ کو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فکر اته توخیا تقلید به موږ کو د اغینا انفرادی سم مسائل راغلی دي هغه زموږ امامانو اغستی دي او د صحابو نه مستقل متون پک نه دراغلی دا خو الله تکوینی طور مقور کولا دا هغه موقع مناسب چې دنو اول د قران مجید کار شوی بیا د حدیث او بیا د فقه او بیا سیوا د فقه داسې کار شوی تاسو بهریان شي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام محمد رحمت الله علیه کتابونه لیکلي دي په بعضی کتابونو کې داغه په لکونو مسائل دي سورا په زرګونو نه په لکونو مسائل دي او هغه داسې مسائل ما غیر او باسلی دي چې لا دنیا کې با مخ کې حالات راځي او هغه مسائل ورا پیش کیږي حال هغه زمانہ کې راځي د الله تعالی یو ځان له نظام د الله کار علی ور الله د دین آباد سات کنه نو دې د پاره او بیا امامانم ډیرو الله تعالی د خدای شانو تکوینی طور الله تعالی سلور امامانو لقبولیت ورک امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې موږ تقلید کو امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باقی دا ماتا ته په ساده الفاظو کې چونکه د عوامو درس ته دی کې ماوي دا تقلید ځان له علمي مسله د دلایل په دنیا کې دا څنګه دا چمنګا د امام تقلید په هر مسله کې کو په قران مجید کې کومه مسله واضح ده کې تقلید نشته ده په حدیث کې کومه مسله واضح ده پای کې تقلید نشته ده تقلید په هغه مسله کې ده چې یا خو په قران مجید کې په حدیث کې هغه مسله شته نه یا شته خو د یو لفظ ډېرې معنی دي الته موږ امام پسې چې امام اوس دې کې کومه معنی اختیار کړی ده یا قران مجید حدیث کې شته خو یو حدیث کې یو شان دي په بل حدیث کې بل شان دي تعارض دي او دې دا کې موږ نه پوهیږو د امام صاحب نه تاسو کو چې کومه معنی او مطلب ته وایي مطلب معنی ورسېدی انو دا تقلید دا واجب دی
کدا تقلید نه کې نو بیا خو به په معاشره کې یو لوی تفرقي یو لوی فرقواریت به هر سړی به ځانځالې کوي. ادا کم خلک چې د تقلید نه انکار کوي د خپل په منبر باندې کینی خلکو ته مزلې کوي نو د خپل مقتدیانو ته چې تاسو ما پسې روان یې د خپل مقتدیانو ته سوي وي زما خبره مانی چې زه تاسو هم په دې عمل کوئ. خو زمانه چې 1400 کاله مخکې د علم او د تقوا غر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تیر شوی نو دغه تقلید مه کوئ. دا غوار سړی ځان طرف ته رابلي الله بنده چې په 1400 صدای کې داسې دور کې چې د ګناهونو ډکو نو ستا خبره د خلک مني تقلید دی کوي د امام صاحب دی نه کوي. علا کل حال دا تقلید دا او د امامانو دا اجتهاد دا د الله د جانب نه یو لوی نعمت دی. او ګورئ مجتهد ته اجتهاد وکړي نو که هغه په اجتهاد کې غلط هم شي او هغه د نس په مقابله کې نه دی نو هغه ته الله اجر ورکوي او د دواړو مسله ټیک ده. او د دې مثال په قرآن مجید کې رستو را روان نشته. یو ځای یو فیصله رااله داود علیه السلام یو فیصله وکړه سلیمان علیه السلام بل فیصله وکړه. د سلیمان علیه السلام فیصله جدا ده او د داود علیه السلام فیصله دواړو پکې اجتهاد کړی دی. یو پلار دی هغه پیغمبر دی بل زوی دی هغه پیغمبر دی د دواړو فیصلې الله ټیک منلي دي. قرآن دا د دې مثال دی چې اجتهاد دی وکړه یو جواب یو شانته راغی بل شانته راغی. بیا الله تعالی وی ومثل الذین او مثال د داعی دا کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذی پشان د شپن کی آغا دے ینعکو چه دے آواز ورکی بما پاسمانے لا یسمعو چه دے ناوری اغیلر الا دعاء مگر بلنا و نداء آوازو سمون دی کان دی بکمون دی گنگیان دی عمیون دی لاند دی فهم لا یاکلون پس دی عقل نلری. اللہ فرمائی پیغمبرہ دا خلق چکم دی دا مشرکان د دای د داعی مثال داسې دی دای ته چې څوک دعوت ورکوي په شان د هغه شپنکي دی چې دی سارو ته اواز ورکړه هغه شپنکی ني دی ګوډو شش دی خوا راشئ هغه په اواز پوهېږي چې دی موږ ته څه وایي هغې ته پته نه لګي بس هغه صرف په دې پوهېږي چې غوږ ته یې اواز دی. دا هغه به موږ پښتو کې دي ته وکړو سنډه ته رباب غږول دي دی د خبره کول دا سنډه ته رباب غږول دي دی په هغې باندې څه پوهېږي. او کله دا چې انسان ډېر ګناهونه کوي د ده دا زړه چې هم تور شي د ده هم بیا دا کیفیت شي ښه. الله وایي سم دی کاڼه دي دی ګونګیان دي دی ړانده دي داسې کاڼه دي د دنیا خبرې ښې اوري خو حق نه اوري. ګونګیان دنیا خبرو د پاره غز جبه ده خو حق خبره نه کوي. ړانده دي دنیا په ښه ویني خو د حق دلایل پې نه وي فهم لا یعقلون. یا ایها الذین واکسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی کلو خورئ مما من طیبات د پاک هغه نه ما رزقناکم چې ما روزي کړی تاسو له ما درکړی تاسو لره وشکرو لله شکر وباسئ د الله تعالی ان کنتم کچې تاسو ایاو حاضر الله تعالی لره تعبدون عبادت کوونکي. الله فرمای بیا چې دن آغا د تعذیب الاخلاق د خپل اصلاح د پاره الله وی مومنانو دا کافران دی غزان کړي د الله په احکام مانی او تاسو څه کوئ تاسو د دې اتباع مکوئ تاسو کلو من طیبات پاک خورئ هغه چې تاسو را الله روزي کوي او وشکرو لله د الله شکر وباسئ لئن شکرتم لازیدنکم د الله شکر وباسئ انعامات به ډیریږي ان کنتم ایاه تعبدون
چرې تاسو یې چې خاص دی الله له څه کوئ عبادت کوئ بس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَلَ چویل هدایت اتبعوا تابعداریو کوي ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړی الله تعالی قالوا دی وینا بل نتبع من تابعداری کو ما د هغه څه الفینا چې من منتر علی پاغیمان آبانا پلاران خپل اولو کان آیانو دا خبره چې پلاران آبام پلاران د دی لا یاقلون چې نه پوهېدل هغه شین په څه څیز باندې ولا یعتدون غی په هدایت مانیو ومثل الذي مثال د داغي دا کفر چې کافران دي کمثل الذي پشان د شپن کی هغه ینعکو چې د आवाज کوي بما پاسمان لا يسمع چې ناوري غي نه پويږي غي معنی الا دعاء مگر بلن و ندان आवाज سومن دی کان دی بوکمن دی ګونګیان دي عميون دی وړاندې دي فهم لا يعقلون لري یا ایها الذین واکسانو آمنوا تاسو ایمان راوړل کلو اورئ من طیبات پاک هغه نه ما رزقناکم چې ما روزي کړه تاسو لره وشکروا لله شکر وباسئ د پاره د الله تعالی ان کنتم تاسو یا خاص الله تعالی لره تعبدون چې تاسو عبادت کوئ الحمدلله رب العالمین کریم خدایا ته زموږ نه راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي الله تقصیرات معاف کې الله موږ ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ نه راغه کارواله خدای په کوم کارونه چې راضي کیږي الله په کوم کارونه چې ناراضه کیږي خدای هغه سره زموږ نفرت پیدا کړي موږ د درځه څومره شرکا دي الله د ټولو سینې د قران مجید علوم ته کلاو کې الله د قران مجید انوارات او برکات زموږ د ټولو نصیب کې څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې څومره ځوانان نونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې کریم خدای زموږ د ټولو زنانه ته دیندار او پاکباز ولري الله موږ ته خپل قربت او معرفت راکړي الله زموږ ناراضي شي الله شیخ صاحب ته کامل صحت ورکړي الله عمر کې برکت واچي الله زموږ ناراضي شي الله د دې مرکز څومره ضرورت دي الله د غیب